بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم بخت زمان یوسف زی تاسو د روانو چارو پروګرام پرمختګ دا وخته پاکستان ټلویزیون په خبر سنټر نه ګورئ. قدرمنو کتونکو نن مونږه زمون کور کې یو زمون کور د صوبایي حکومت یو هغه انیشیټیو دی، یو پروجیکټ دی د کم افتتاح چې کال 2015 کې شوی و. د هغه وخت وزیر اعلی پرویز خټک صاحب د افتتاح کړی و. د دې بنیادی مقصد دا چې هغه ماشومان چې په څه ناڅه حواله یا د هغوی د سر نه د مور پلار سوري لرې شوي وي یا د نورو معاشرتي ناهمواریانو په وجه هغوی ته هغه سهولتونه نه میلاویږي چې هغوی یو ذمهوار شهري جوړ شي، هغوی سبق ووایي او د ژوند نورې موقع هغوی ته په لاس ورشي. په دغه غرض دا اداره جوړه شوه، دې ته د سټیټ چلډرن نوم ورکو، یعنې دا سټریټ چلډرن نه دي، دا د سټیټ چلډرن دي، د ریاست دا ماشومان دي. په دې اداره کې د دوی د استوګنې دپاره 11 مختلفې هاسټلې جوړې کړې شوي دي، یو سکول جوړ شوی دی په کوم کې چې دا ماشومان سبق وایي. دې سره سره د دوی د کو کریکولر اکټیویټیز دپاره د دوی د لوبو دپاره باقاعده انتظام شوی دی. نن په دې پروګرام کې به موږ تاسو ته دغه هر څه ښایو. تاسو زموږ سره اوسئ او راځئ چې وګورو چې په دې اداره یعنې زموږ کور کې دا ماشومان خپل ژوند څنګه تیروي، دلته د دوی د لیک لوست یا د زده کړې سلسله څنګه روانه ده. دا راته ووایي چې تاسو ته ماشومان کله راشي دلته د هغوی کم داسې مسلې وي، ستونزې وي، کشالۍ وي یا نفسیاتي ایشوز وي چې تاسو په هغې باندې فوکس یې بیا خپل کار کوئ په هغې؟ دلته جی موږ سره چې کوم ماشومان راځي هغه کې بیشتر ماشومان داسې هغه سټریټ کیډز دي، پیورلی سټریټ باندې. نو هغې اوبویسلی پرسنل هایجین باره کې دومره پوهې نه وي هغې سره، او ورسره هغې بیهیویرل ایشوز ډېر زیات دي، او بیا فیملیز چې کوم ایشوز هغې مطلب هغې باندې چې تیر شوي دي هغه او چایلډهوډ ټراماز ورسره ډېر زیات دي. نو بیا هغې اکارډنګلی موږ چې کوم دی ورته دلته اول 14 ډیز چې کوم دی هغه سایکالوجست سره تیروي، هغې نه پس بیا موږ هغه مین سټریم کلاس رومز کې هغه ماشومان شفټ کړو. یو اډمیشن ټیسټ موږ واخلو، هغې نه پس هغه موږ کلاسز کې اډمیټ کو. ماشومان چې تاسو په کلاسونو کې اډمیټ کوئ نو هغه کم اکټیویټیز دي، په دې لږ تفصیل سره خبره تاسو کوئ چې تاسو خبره وکړه چې کو کریکولر اکټیویټیز هم یو نور چې کم ایونټس هغوی دلته کوي چې ماشومان انګیج وي په هغې کې. آرټ لیب دی، آرټسټ دی موږ سره، هغه آرټ اکټیویټیز کې انګیج کوي. بیا موږ سره کمپیوټر لیب دی، لینګویج لیب دی، او ورسره زموږ میوزک لیب هم دی دلته. ټیک ده، نو دې لیبس کې موږ هغه ماشوم زیات تر زیات انګیج کو چې هغه لکه هغې ته آسان شي چې هغه ټول ټراماز چې کوم دي هغه هغې نه هیر شي. نفسیاتي توګه باندې د ماشومانو علاج کول یو مشکل کار دی. تاسو وایي چې موږ د هغوی بیهیویر یا د هغوی رویه بدلو، نو څنګه دا تاسو ممکن جوړوئ چې تاسو د ماشومانو دغه بیهیویر تبدیل کړئ؟ obviously مونږ جی هغې ته زیاتره چې کوم هغې کې پوټینشیلز دي که نه او پازیټیویټیز دي مونږ هغه زیاتر زیات پالش کوو او هغې ته وایو چې لکه تا سره چې څه وشو هغه پاست دی، هغه ستا ټراما. لکه مونږ زیاتر دا کوشش کوو چې ماشوم له ښه تر ښه اکټیویټیز کې انګیج کړو که نه، چې هغې نه هغه هر څه هیر شي او هغې سره سره چې کوم هغې پوټینشیلز دي او سکلز دي هغه هم نور پالش کړو که نه. ښه، تاسو ته څنګه پته ولګي چې تاسو ماشومانو باندې کم کار وکړو د هغې تاسو ته ښه نتیجه مخې ته راغلې ده، په ماشومانو کې څه چینج راغلی دی یا سکسس سټوریز تاسو څنګه میجر کوئ بیا؟ ایکچولی مونږ د دو کلاس ټیچر سره کوارډینیشن کیو کنه چې هغه کله مونږ ته ریفر کړي چې د ماشوم کې دا بیهیویرل چینج راغلی دی که نه دی راغلی، نو مونږ لکه ټایم ټو ټایم هغې سره مونږ کوارډینیشن کیو. هغه مونږ ته وایي چې ماشوم چې تاسو ته څه وخت ریفر کړو هغې کې دا بیهیویرل ایشوز وو او اوس هغه ریزالو شوي دي. او هغې سره سره چې کله ماشوم مونږ ته ریپورټ کړي چې اول هغه انسومنیک و که نه، لکه هغه ته به خوب نه راتلو، اوس هغه وایي چې نه ما سکون سره خوب کړی دی لکه. اور مونږ ورته ګورو چې کم اکټیویټیز مونږ ورته اساین کړي دي، کم فزیکل اکټیویټیز
एक्टिविटीज़ هغې ته سجست کوم چې ته به مارنینګ واک کوې او ته به ځان فزیکل اکټیویټیز کې به انګیج کوې چې څه وخت کې زه هغه وینم نو دغه زما سکسس دی او ټیچر څه وخت کې ریپورټینګ کوي چې او د دې بیهیویر کې چینج راغلی دی نو دا زما سکسس دی. دا راته وایه ته کوم کلاس کې سبق وایې او تاسو ته چې کوم سبق ښودلی کېږي تاسو هغې نه مطمئن یئ او څه تاسو ته کوم سبق ښودلی کېږي؟ زه 5 کلاس یم ډېر ښه سبق ښودل کېږي دلته هر ټیچر راته صحیح سبق ښایي. سبق نه علاوه نور چې کوم تاسو د لوبو د ټنګ ټکور د موسیقۍ د آرټ حوالې سره هم تاسو ته دلته سبق ښودلی کېږي؟ او دلته آرټس د سر موږ سره شته موږ د آرټس ښیي او د کمپیوټر لیب هم شته لینګویج لیب هم شته میوزیک لیب هم شته نو موږ ته دلته هر اکټیویټي دلته پی ټي سره هم دی موږ د هر څه ښیي لوبو هر څه. بل ماشوم زموږ سره ناست دی بچی را دې خوښه ته اول راته خپل نوم وښیه. زما نوم حسنین دی. حسنین بچی ته کوم کلاس کې سبق وایې او ستا د سبق سلسله څنګه روانه ده؟ زه 3 کلاس کې سبق وایم بل دلته هر څه موجود دي. دا راته وایه چې هاسټل کې تاسو ته لکه ستاسو هاسټل ژوند څنګه تېرېږي هلته تاسو ته کوم سهولتونه درکوي؟ باید هاسټل ژوند هم ښه دی خپل انوارۍ خپل بیډ. استادان څنګه دي ډېر په مینه تاسو ته سبق ښیي تاسو ته دا احساس درکوي چې تاسو خپل کور کې یئ لکه؟ ټیچران هم ډېر ښه دي موږ له خپل مور او پلار په شان مینه راکوي. دې ماشومانو ته د کمپیوټر بیسیک چیزونه دلته کې پړاوم دا مثال کے طور پر MS ورډ شو او نوٹ پیډ شو ورډ پیډ شو دې سره پینټ وغیره دغه شان دا چیزونه ورته موږ ښایو دلته کې. دا سکل ځکه چې تاسو څنګه تاسو ته پته ده چې دا کمپیوټر دور دی نو سبا هر ځای کې د کمپیوټر ضرورت وي نو دا ماشومان د دا سټریټ چایلډ دي ځکه چې دا سکول سره موږ د دې دا بیسیک چیزونه ځکه ښایو چې به هر ماحول ته دې وځي نو دوی خپل کار یا د آفیس ورک وغیره چې کوم دی دا په خپله کولی شي چې بل چا ته محتاج نه وي. دی لایبرری کلاس هم ما سره دلته کې مو سره د اسلامیات د ساينس شو د هیستوري شو د ګیمونه شو د فزلز شو نیوز پیپر شو دا سه ډېر قسم کتابونه لري چې دلته کې راشي د هغې دلته کې دی سټډي کوي او خواهشمند وي مطلب سټوریان هر یو شي چې دی دلته ګوري هر قسم بوک دلته دی ته اویلیبل دی هغه دی دلته کټی شي. جی کتونکو زمونږ کور کې چې کوم ډیر زیات واړه ماشومان دي یو ماشوم تاسو ګورئ هم موږ سره ناست دی د دوی د لوک آفټر دپاره د دوی د خصمانۍ دپاره د دوی د خیال ساتلو دپاره دلته زنانه واردنې صاحبانې هم اغوستې شوي دي کوم چې لکه د میندو د دوی خدمت کوي. دا وخت زموږ سره یو میډم ناسته ده اول به هغوی نه تپوس کوو د خپله پیژنګلو کې بیا به راته دوی دا ووایي چې دلته په دې هاسټل کې دوی څه کوي او څنګه تربیت کوي د دې ماشومانو. جی زما نوم شبنم دی او زه سوات یم او دلته کې موږ سره واړه ماشومان دي او د هغې موږ ډېر زیات خیال ساتو. مجموعي توګه باندې دلته څومره بلاکس دي د هاسټلو په هغې کې په یو بلاک کې څومره ماشومان دي ټوټل ماشومان څومره په هاسټلو کې تاسو سره دلته استوګنه کوي؟ بلاکس خو زموږ سره زیات دي خو اوس چې کم یوز والا بلاکس دي هغه 11 دي او په هغې کې په هر بلاک کې 40 یو بلاک وي چې هغې کې 40 ماشوم راځي بلکې راځي چې 30 راځي موږ ټول په جمع د دې ماشومانو ساتو کو او داسې که زموږ نور وارډنز دي ډایرکټر دی څومره هم خلک دی هغوی ډېر زیات ښه سټاف دی بس دا د دې ماشومانو خوش قسمتي ده چې خدای پاک هغوی ته داسې ځای میلاو کړ بلکې سټاف یې ورته هم داسې ورکړی دی چې هغه یې د بچو نه کم نه ګڼي. 350 ماشومان دي موږ سره
او دا د دې ورځ شپه دلته کې مونږ خدمت کوو. دلته کې هر هاسټل کې یو وارډن دی. تقریبا هر هاسټل کې مونږ سره دلته کې د 30 نواله تر 40 پورې ماشومان دي. نو هغه کې هر یو بلاک کې چې کوم دی هر ځای کې یو وارډن دی وسره یو خاله ده هغه دې خدمت کوي. خاله چې کوم دی نو دغه شان استری وغیرہ کپڑے وینځل وغیرہ شو او وارډن چې کوم دی هغه نور چیک اینڈ بیلنس ساتي د ماشوم ضرورت چې وي کاغه میډیکل لحاظ سره وي ایجوکیشن لحاظ سره وي ک نور چې کوم دی څه قسمه ضرورت وي بنیادی هغه وارډن هغې ته پوره کولو کوشش کوي. زما نوم الله ګل افریدي دی. زه انټرنیشنل پلیئر یم. زه د پاکستان ایرفورس نه ریټایر یم او زه د دې ماشومانو کوچینګ ورکوم. نېشنل لیول تک ماشومان لاړل او زیبا صوبایي لیول هم ماشاءالله ښه دي روان دي او زمونږ کوشش دا دی چې دې ماشومان نه ښه پلیئر جوړ کړو ښه جوړ کړو مستقبل یې ښه شي چې مثلا سبا ولز آرمي د وابډې نه لوبېږي. نو لکه زه څنګه د پاکستان ایرفورس نه لوبېږم انشاءالله دې کې ماشومانو کې به هم د آرمي نه د وابډې نه د ایرفورس نه نیوي نه دې نه به انشاءالله لوبه ورکوي. زمون کور اداره ده د کې مختلف ځایونه موږ سماشومان راځي هغه سماشومان داسي چې هغه لارو کوڅو کې ګرځي سداسي چې کورونو کې مور پلار هغه ته سپورټ نشي ورکولې هغه نه ایجوکیشن سپورټ ورکولې شي نه فاینانشل نور خوراک هغه سپورټ نشي ورکولې نو هغه ماشومان موږ مختلف ځایونه دلته کې راځي هغه د لپاره موږ سوشل ویلفیر زموږ سره ډیر پدې کې هیلپ کوي زموږ خپل یو ډپارټمنټ ته چې هغه مختلف ریګولر هغه فیلډ وزټ کوي چې فیلډ وزټ کوي نو هغه مختلف ماشومان چې آئیډنټیفای شي هغه دلته راځي هغه نه بعد مونږ هغه پورا پروسس باندې سلیکشن کو هغه مختلف مونږ سایکولوژیکل اسسمنټ کو ډیفرنٹ مونږ هغه ته کاونسلینګ کو هغه ته تھراپي پرووایډ کو هغه ته ضرورت هغه نه بعد مونږ هغه اکیډمیک هغه ته مونږ شفت کو سکول سایډ ته. دا راته وایي چې کوم نصاب تاسو دلته پړاووئ هغه کوم نصاب دی آیا هماغه د ګورنمنټ چې کوم نصاب دی 5م پورې او بیا نور ګریډز کې تاسو کوم نصاب هغې ته پړاووئ؟ مونږ 1 نه 5 کلاس پورې مونږ ګورنمنٹ بکس استعمالو ای کې مونږ یو لګ ایډیشن دا کړی چې کمپیوټر پکې مونږ انټروډیوس کړي اور هغې نه علاوه مونږ 5th کلاس نه چې ابو کوم کلاسز دي نو هغې کې مونږ ALP ایکسلریټډ لرنینګ پروګرام دی چې هغه مونږ فرست ټایم سٹارټ کړی دی هغه ماشومان لپاره چې هغه عمرونه زیات دي خو وړو کلاسز کې نو هغې ټایم ضایع کول نه مونږ وایي چې هغې نه ښه ده چې هغې 2 درې کلاس یو ځای ووایي په کم ټایم کې اور مخکې کلاس ته پروموټ شي. او سبق سره سره د هغې د لوبو دپاره یا د کو کریکولر یا هم نصابي اکټیویټیز دپاره هم ستاسو په سکول کې څه بندوبست شته؟ بالکل زمونږ ډیفرنٹ مختلف لیبس دي مونږ جوړ کړي دي بیسیکلی زمونږ چیرپرسن مونږ څه په دې کې ډېر هیلپ کړی دی نسرین امان چې هغې میوزک لیب فرست ټایم دلته جوړ کړی دی میوزک لیب کې زمونږ سره یو استاد دی چې هغه پراپر هغې ته مختلف ګیټارز اور هغه خول ورته ښیي اور موږ سره IT روم دی IT لیب کې ټیکنالوجي سره چې ماشومان انټچ وي هغه لرنینګ هم کیږي اور هغې شوق سره مطلب دغه چې پوره ورځ دلته کښېني چې هغې پکې شوق هم اخلي اور هغې سره لرنینګ هم وشي اور موږ سره یو IT آرټ والا ټیچر دی چې هغه سکیچ ورته ښیي ډیفرنٹ پینټینګز ورته ښیي نو هغه هم لرنینګ کیږي اور سپورټس بیسیکلی موږ سپورټس کمپلیکس ته ماشومان لیږو هغې سره زموږ افیلیشن دی نو هغې سپورټس کې مغه کیږي. د هاسټل ژوند باره کې راته وایي چې د ماشومان کوم هاسټل کې استوګنه کوي هغې کې تاسو کوم سهولیات ورکوئ هغې ته مینرز ایټیکیټس د هغې تربیت څنګه کوئ د هغې د خوراک څښاک څه بندوبست وي؟ زمونږ هاسټل کې وارډنز چې کم دي نو هغه بالکل هغه یو پیرنټ رول پلی کوي که نه هغې هر قسم هغې ته بیهیویر هغه ښایي ورسره مطلب مونږ سکول نه زیات هغې ټایم په هاسټل کې تېروي نو هغې هاسټل کې هغه فیمیلز هم وارډن شته میل وارډن هم شته نو دواړه ایز ا پیرنټ رول پلی کوي هلته انوایرمنټ هم ډېر صفا دی رومز هم صفا دي اور خوراک هم هر لحاظ سره بهتر سہولیات ورکوي هغې له. صوبایي حکومت یو چایلډ پروټیکشن ایکټ هغه جوړ کړو نو بیا هغه ایکټ
کې چې کوم پریکټیکل حواله ده چې دا سټریټ چایلډ چې کوم دي دا بچرته ساتونو هغې لپاره دوی یو پروجیکټ شروع کړو او هغې نوم زمونږ کور. نو دا تقریبا 2017 نه شروع دی، تقریبا د 4 years د ایج دی او ماشاءالله الحمدلله دې کې اوس هم دې وخت کې 450 ماشومان موږ سره دي. ښځه ده چې دغې ماشومان د هغه سره دي نو د هغې سره دي او د هغې وس نشته نو هغه موږ ته اپروچ کولی شي. مختلف سوشل چې کوم دغه دي خلک دي هغه موږ سره رابطه کوي. نو انډیویژول موږ هغه ماشومان ریکارډ کو. زموږ یو SWO دغه دی اداره ده within ZK social welfare organizers. هغوی بیا د دوی ویریفیکیشن وکړي چې آیا زموږ په کرایټیریا باندې پوره دي، آیا دا سټریټ چایلډ دی یا کیدای شي. نو هغوی ویریفیکیشن وکړي نو باقاعده یو انټرو سیسټم دی او ډېر ټرانسپیرنټ دی. نو هغه ماشوم موږ دلته راولو. دې نه علاوه زموږ چایلډ پروټیکشن کمیشن دی یو جي، د هغې خپل افسران دي، خپل دغه دي ملګري دي، هغوی هم موږ له ریفر کوي چې یار دا ماشوم په سټریټ باندې میلاو شوی دی، تاسو د حوالې. دې نه علاوه چایلډ پروټیکشن کورټ دی. نو کورټ کې چې کوم کیسز مثلا ښځې خاوند طلاق شوی دی یا نور څه ایشو شوی دی نو هغه ماشوم چې کوم دی نو زموږ کسټډي کې هغه ماشوم راکړي. موږ اوسه پورې تقریبا د 4 years کې کم از کم 150 ماشومان موږ ری انسټیګیټ کړي دي، لکه واپس تل دي. داسې هم شوي دي چې یو ماشوم موږ سټریټ نه واغشتو، د هغې مور پلار معلوم نه دی، چېرته خلک خبر شوي دي د هغې پلار راغلی دی، موږ انویسټیګیشن کړی دی، د هغې پلار دی واپس کړی هم دی. چایلډ پروټیکشن کې دا دی چې دا ماشوم ته موږ لکه 4-5 هغه شیونه دي چې کوم ډېر بیسکس دي چې کوم ماشوم ته زه کور کې ورکوم تاسو کور کې ورکوئ، د هغې لپاره لکه چت، خوراک، لباس، تعلیم او دې نه علاوه زموږ وکیشنل معاملات هم شته. موږ دوی ته وکیشنل تعلیم هم ورکوو چې دا ماشوم چې کله 18 سالو شي مثال کے طور پر نو د سوسایټي ته ځي نو کم از کم هلته خپل ارننګ کولی شي، لکه دی دوباره بیګینګ ته لاړ نه شي یا ابیوز ته لاړ نه شي. نو موږ دا سوچ کوو چې دا ماشوم بار لاړ شي نو یو فعال سټیزن. جی کتونکو پروګرام تاسو کتو زمونږ کور دلته کې تاسو د ماشومانو ټولې هلې ځلې هم وکتلې، د هغې سکول هم تاسو کتو چې څنګه هغوی دلته سبق وایي. دې نه علاوه د هغوی د هاسټل ژوند هم مونږ تاسو ته وښو. یقینا چې دا یو ښه منصوبه ده کوم چې د خیبر پښتونخوا حکومت شروع کړې ده او د دې مقصد دا دی چې دغه ماشومان ریاست اون کړي، دې ته د ریاست ماشومان ویلی شي. دا حکومت دغه ټوله ذمهواري په خپل سر اخیستې ده. حکومت په خپل تور باندې لګیا دی چې د دې ماشومانو سرپرستي وکړي، خو دې سره سره زموږ هغه کتونکي هغه شتمن خلک هغوی هم غواړي چې د دې ماشومانو په سر لاس کیږدي، د دوی مرسته وکړي، ملګرتیا وکړي، نو هغوی د هم زموږ کور سره په دغه حواله رابطه وساتي. اجازت غواړو. د الله په امان.